نن پنځم اسکال مسجد انور مشرف په زمانه کې شیخ الاسلام جمهور سره روان چې د امریکای او د امریکای ملګرو په یاري چې راغلو په عوض باندې د پاکستان ریاست هغه فیصلې چې د قوم مرضي او منشا خلاف وي جميع علماء اسلام اکابرین علماء کرامو پاکستان کو لوړ سے هغو فیصلو مخالفت کړی و یو طرف ته د عوامو ترجماني وه یو طرف ته د عوامو خواهش او منشا وه بل طرف ته د مغرب او امریکې ډالر و دغو خلکو چې هغه زمانې چې سربراه جنرال مشرف و ډالر یې خوښ کړه او یو داسې ټنګ ته ور واچېدل چې هلته مسلمان پټ او پټ باندې مسلمان شهید کړی موږ نارې ورته ووهلې دا د بنو خاوره ګواه ده جمعیت علماء اسلام د اخ تحریک آغاز د دغې بنو خاورې غیرتمندو مسلمانانو و جمعیت علماء اسلام آواز باندې لبیک وویله و دغې خاورې باندې د پاکستان ریاست هغه فیصله اول جلسه د بنو چې منعقده سه او د ریاست هغه فیصله یې مسترده کړه نن شل پنځه کاله بعد خلک په دوکانو کې وژل کېږي په کورو کې ویستل کېږي خلک بې ګناه وژل کېږي موږ د یو طرف ته غیر ریاستي عناصر په توپک باندې یو بې ګناه مسلمان شهادت ته خلق وایو دهشتګردي وایو نو بل طرف ته موږ دا جرأت هم کولی شو چې که په ریاست ادارې توپک سره یو بے گناہ شہری قتل کیږي نو دا دهشت گردي ده دا ریاستي دهشت گردي ده موږ دا ریاستي دهشت گردي مسترد کوو مذمت کوو او زه نن دغو ملګرو ته دا خبره کول غواړم چې دا یې د بنو مسله نه ده دا یې د کان کوتګي خان مسله نه ده دا یې د لکي مروت مسله نه ده دا یې د خیبر پختونخوا د بلوچستان او د فاټا مسله نه ده بلکې دا د پاکستان مسله ده موږ مصلحتو تقاضو په بنیاد باندې بند کمرو چې د دغو مسایلو نشاندهی ریاستی ادارو ته کړې ده خو نن په بینو دغې جرګې کې هغه اعلان وایو چې نور بند کمرو چې د دغو مسایلو او مصلحتو په بنیاد باندې مسائلو اظهار نور نه کوو په میدان میں کوو کته خود بولے او کته سمولے یاد په میدان کوو یو طرف ته ریاست اختیار سره خویندې او وروڼه تېرو شلو کالو له راسه دغه مځکې او خاورې ته مو دا امانت وسپارل